أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. سورة الغاشیہ مکی صورت ہے، ترتیب کی اتیائم دے، نزول کی شپیتم. مخ کی صورت کی ترغیب قرآن کریم تا، نو دی صورت کی ہم ترغیب دے قرآن کریم تا. فذکر انما انت مذکر، ستا کار ستا فریضہ دا قرآن کریم بیان دے، تخفل بیان جاری ساتا. مخ کی صورت کی منکرینی ذکر کریو چې دی دنیا لا ترجیح ورکئی، دنیا د آخرت مقابله کی غوره گنی، نو دلته انجام ذکر کئی چې آخرت کې بداغي سهالي. هل اتاک حدیث الغاشیہ، آیا راغله دے تا تا خبر الغاشیہ آفت د پټون کی. الغاشیہ دا د قیامت نومونو کی یو نوم دے، داسی هیبتناک رز دا چې هر سل رب پټ کی، دلوی مصیبت دلوی غم دلوی آفت رز دا. هل اتاک حدیث الغاشیہ، آیا راغل دے تا تا خبر د مصیبت د پټون کی. وجوه یومئذ خاشعہ، دیر مخونا په دغه ورځ ذلیلئی. عاملة کار بکئی د سختئی، ناصبة ستړی وئی. تصلا نارا حامیہ، دند بشیور گرمتا. عاملة ناصبہ، د کافر خپیو کې با بیړی زنجیرونه بئی، د دوزخ غرت بخیدی او را کوزیگی دا بیکاری. عاملتن دا سخت کار بکئی، ناصبہ نستلی استومان بئی، نو بیا به جهنم ته دند شي. او یا دا معنا چې دنیا کې کم کار کو ځان کړهو، نو هغه کړهوی بے سود شو. عاملة ناصبہ، نن دنیا کې څومره کافر دي، بت پرستا، مشرک، مجوس، دارنګ عیسایان، دا بنگیان، دنیا کې ځان کړي هندوستړی خدای ناراض. بعضی کافر ټوله ورځ نور کې ولاړی، څوک یو مشقت کوي څوک بل مشقت. نو دنیا کې ځان او کړهو، خدا کړهوي بے سود ده ضایع ده. عاملة ناصبة،
عمل کو دنیا کی د سختۍ ناصبتن نستړي به استومانا عاملتن کار بکی کړهو بکی عمل بکی د سختۍ ناصبتن نستړي به تصلا نارا حامیه داخل بشی اور گرم تا تسقا من عین آنیه سکولے کی گی با دیتا دداسی چنینا چی سختی گرمی وی من عین آنیہ سختی گرمی خود کے دلی ہوبا لیس لهم طعام نبی دیل رخوراک الا مگر من ذریع مگر ازغی دور قسم عذابنا ولا اللہ ورکی کلوی ذریع دا په عربو کې یو بوټی و ډېر تریخ بې خونده ازغي او غني به ورسره وي دا به چې کله کافر ډېر سخت وږي شي نو دا به خوري مری کې به یې نښلي او بعضې ځای کې وي غسلین وینې زوي دا به راښکي دا به خوري او بعضې ځای کې وي زقوم نو دا قسمه عذابونه دا به یې خوراکي لیس لهم طعام الا من ضریع نبی دیل را خوراک مگر د ذریع بوټینا لا یسمنو نب سر بکیگی ولا یغنی من جوع نب فائدی اخلی د لوګینا خوراک خو هغه خوراک دی چې سړی ورسره تکړه شي مچ شي او لوګی ورسره ختم شي لا یسمنو نب دی خوراک سره مستیږي او نب لوګه ختمیږي وجوه یومئذ ناعمه دیر مخونه وی په دغه ورځ خوشاله ناعمه تر تازه لسعیها راضیه پخپل عمل پخپل کړهو وی خوشاله راضی دنیا کې چې کوم عمل کړي او ځان کړولیو د الله د دین لپاره ځان کړهو بدن کړهو مال خرج کړهو نو چې کله آخرت قیامت کی بیا تر او تازه خوشاله لسعیها راضیه بیا بر دنیا په خپل عمل دی خوشاله فی جنت عالیه فجنتن اوچتو کی وی لا تسمعون باوری فیها پدی جنت کی لاغیه بیکارا بفائدی خبری فیها عین جاریه پدی جنت کی بچنی روانی فیها سرر مرفوعا پدی جنت کی کټونه وی پالنګونه مرفوعا اوچت واکواب موضوعا او ګلاسونه وی خودې شوی تیار محل دے تیار بنگلہ دا ہر څه تیار پراته دي ونمارق مصفوفا او کرسی بی صف پصف وزرابی مبثوثا او قالنون بی قردلی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کله چې دا قران پیغمبر علی السلام بیان کو نو کافر باندې دا خبره ډیره عجیبه ولګی دي چې دا بلا څنګه جنت نو الله ولا مثالونه ورګي چې عربو مشرکو دنیا کې وګورئ آسمان می څنګه پورته کو زمکه می څنګه وګړولا او دا غرونه می څنګه ودرول او دا خان چې تاسو ته فائدې اخلي دا می څنګه پیدا کړ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت آیا نویني اختا سرنګ پیدا کړی شو اوخ نه سړی هر فائدہ اخلي پای پکشته ده غوخه ور سره شته ده سورلی بگیږي بار په وړې شي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت آیا نګوري اختا سرنګ پیدا شو ویل السماء او نګوري اسمان تا کیف رفعت سرنګ پور تکړې شو ویل الجبال کیف نصبت او نګوري غرونو تا سرنګ ولاړ کړې شو ویل الارض او نویني زمکتا کیف سطحت سرنګ وړولې شو
شیخ طاهر صاحب رحمه الله فرمایي زه مکه کې وم خپل استاد شیخ عبید الله سیندی رحمه الله سره نو موږ پاسه کمره کې ناسو مخامخ یو کړکۍ وه او دغه سبق ما به دغه صورت نو ما تاسو کو چې دلته کې الله سرور مثال اولی ذکر کړو نه 15 دي نه 3 دي نه کم نه زیات سرور ولی دي نو ما ته ویل دي کړکۍ نه بار وګوره نو ما چې کړکۍ نه بار وکتل وتا د څه شی ښکارې ده په پاسه اسمان دی لاندې ځمکه ده مخامخ غرونه دي او دا اوخان روان دي وتا د پنځم شی بل ښکارا شو وینا نو الله هم دا سرور مثالونه ذکر کړل اے عربو پاس وګوره اسمان دی لاندې ځمکه به غړولې ده او دا غرونه به ودرول دي او دا اوخان تاسو سره وای دا روان دي نو څنګه چې دا دنیا ز پیدا کولې شم دارنګ جنت کې قسمه قسمه نعمتونه هم پیدا کولې شم وإلى الأرض كيف سطحت او په طرف د ځمکې سرنګي غړولې شو فذكر نو پندور کا نصیحت کا بیان کا قرآن انما انت مذکر یقینا ستا کار دے بیان انما انت مذکر یقینا تی پندور کا ان کے نصیحت کا ان کے لست علیہم بمسیطر نیت پدی بانی ذموار ستا کار بیان دے رسول دی دعوت دے تبلیغ دے ته نرمای سره خپل بیان جاری ساته ته پدی ذمہوار نه لست علیہم بمسیطر نه ته پدی باندې ذمہوار الا من تولى وكفر لیکن سوک چې وخت د کفر یو ته بیان کوا کسوک ناوري ځان بنه پوګي اوړي او کفر کوي فيعذبه الله العذاب الاكبر نو سزا باور کی دلر الله سزا ډیر لویا جهنم ته بدن دکی ان الینا ایابهم یقینا ما سخا واپس راتل د دی الله وی دا ټول انسانان به کم بلزي زما خواته برزي ثم ان علینا حسابهم بیا یقینا ما بني حساب د دی واپس په هم زما خواته راځي حساب به ور سره زکوم بل کم بل روان دي بس بیا نیمه سفاره باندې شو اختر نه رستو دی نیمه سفاره به اختر نه رستو وای शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रजा के लिए وزه دا 3 ورځې چوټي وکړله ها او د دې نه بعد اختر چوټي جوړه شوه او لوی اختر قربانۍ ته 3 ورځې پاتې دي یعنی نن تاریخ ته 15 تاریخ ته نن نه 4 تاریخ ته 4 تاریخ شپږم میاشت 2025 ته